أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دور چې کومې فتنې وې د هغې خلاف چې کوم مهمونه شوي وو د هغې ذکر روان وو. په دغه لړ کې د حضرت خالد بن ولید د بوتا علاقې طرف ته د مالک بن نویرہ طرف ته د پیش قدمه تفصیل داسې بیان شوی دی چې بوتا د بنو اسد د علاقې د یوې چینې نامه ده. د مالک بن نویرہ تعلق د بنو تمیم یو ښاغ د بنو یرمو هغې سره هغې تعلق لرلو. هغه په 9 هجري کال کې سره د خپل قام مدینې ته راغلی و، اسلام یې قبول کړی و. دا د خپل قام سردارانو کې یو سردار و، د عرب مشهور بادر او شازلمو کې دا شمیرل کېدو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دته د خپلې قبیلې نه د زکات اموال د راغونډولو ذمهواري سپارلې وه او د زکات عامل چې کومه عهده ده په هغې دا مقرر فرمایلی و. خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او په عربو کې د ارتداد او د بغاوت یوه چپه راوچته شوه، نو مالک بن نویرہ هم په مرتدینو کې شامل و. چې کله د رسول کریم د وفات خبر هغه ته ورسېدو نو هغه په ډېر خوشحالۍ کړی وی او د هغه د کور ښځو نکریزې لګولې وې، ډولکي غږول او ډېر زیاته د خوشحالۍ اظهار کړی و. او د خپلې قبیلې هغه مسلمانان هغوی وجلي وو چې صرف دا نه چې د زکات د فرضیت قایلان وو، بلکې د زکات پیسې د مسلمانانو مرکز یعنی مدینې ته د لیږلو هم قایل وو. نو دا خبره هم د یاد ساتلو قابله ده چې هر هغه تن چاله چې سزا ورکړې شوې وه یا چې د چا خلاف چې د سختۍ اقدامات شوي وو، هغه مسلمانانو ته د نقصان رسولو کوشش هم کړی او صرف دا نه چې صرف مرتدان شوي وو. بهرحال په دغه لړ کې نور دا دی چې یو خوا خو هغه د زکات ورکولو نه انکار کړی و او د زکات چې کم اموال راغونډ شوي وو هغه د خپل قام خلکو ته واپس کړ، او بل طرف ته هغه باغی ښځه چې د نبوت د دروغو دعوی هم لرله سجا هغې سره دا یو ځای شو او هغې د یو ډېر لوی لښکر سره مدینې باندې د حملې لپاره هغه را روانه وه. دا یو بله خبره ده، یعنې هغې په مدینې باندې حمله کول غوښته. د هغې نامه سجا بنت حارث وه. د دې تعارف دا دی چې سجا بنت حارث د دې نامه وه، ام صادر کنیت و. دا د عربو یوه عیسائی عالمه وه او د هغو کسانو کې شامله وه چې نبوت د دروغو دعوی لرله او د باغی
قبایلی سردارانو کې دا شامل و چې د عربو کې د ارتداد نه سموده مخکې یا د دې دوران مخې ته راغلی و. د بنو تمیم سره تعلق لرلو او د مور له طرفه د دې نسب بنو تغلب سره ملاوېدو چې اکثر عیسایانو د خپل عیسائی و او خپل د مسیحي قبیله او د خاندان په بنیاد د مسیحیت عالمه ښځه وه. د عراق نه د مریدانو سره راغلی و. په مدینې باندې د حملې اراده دې لرله. د ځینو مورخینو وینا دا ده چې دا د ایرانیانو د سازش د لاندې په عربو کې عرب ته دا راغلی و چې حالات چې لیدلی وو چې د ایران حکومت چې کوم زوال پذیر اقتدار دی دا د لږ سنبال کړی شي. خو برحال سجا چې دغه عواملو نه متاثره شوه او عربو ته را دننه شوه نو دا یو طبیعي خبره وه چې ټوله نه مخکې د خپل قبیلې ته تللی وه او د دې په قبیلې کې یوه ډله وه چې د زکات ورکولو د رسول الله خلیفه اطاعت لپاره تیار وه یوه ډله، خو یوه بله ډله وه چې د دې مخالفت یې کولو او یو درېیمه ډله داسې هم وه چې په دې نه پوهېده چې څه وکړي او څه ونه کړي. بهرحال دغه اختلاف دومره شدت اختیار کړی و چې بنو تمیم یو بل سره جنګېدل شروع شو او جنگ او قتال شروع کړی و او دې کې چې دغه قبیلو د سجا د راتلو خبر واورېد او دوی ته دا معلومه شو چې سجا مدینې ته د تلو د ابوبکر فوجونو سره د جنگ اراده لري. نو بیا دغه اختلاف نور هم وسعت خپل کو او سجا په دغه اراده مخکې روانه وه چې هغه به خپل عظیم الشان لښکر سره ناڅاپي بنو تمیم ته ورسي او د نبوت اعلان به وکړي او هغوی له بلنه ورکړي په ځان باندې ایمان راوړو او ټوله قبیله به په اتفاق هغې سره شي او آینه په شان دی. بنو تمیم به د هغې باره کې دا وینا شروع کړي چې د بنو یربو چې کومه د ښځه نبي ده دا د قریشو د نبي نه ښه ده ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوي دي او سجا ژوندی ده. دې نه پس ته به هغه د بنو تمیم ځان سره کړي او د مدینې طرف ته به لاړه شي او دا د دې منصوبه وه او د ابوبکر په لښکر به فتح بیا مومي او په مدینه به قبضه وکړي. بهرحال د سجا او د مالک بن نویره یو بل سره رابطه شوې وه چې کله سجا د خپل لښکر سره د بنو یربو حدود ته ورسېده نو هلته ایساره شوه او د قبیلې سردار مالک بن نویره راوبللو او هغې له بلنه ورکړه چې مصالحت د صلح د ورسره وکړي او د په مدینې باندې حملې لپاره د دې سره شي. مالک د صلح دعوت خو قبول کو خو هغې له مشوره ورکړه چې په مدینې باندې د حملې ارادې نه دی منې شي او دا دې ورته ووایي چې د مدینې ته رسېدو نه پس د ابوبکر فوجونو سره مقابله کولو نه ښه دا ده چې د خپلې قبیلې چې کم هغه خلک دي چې اختلاف لري مخکې د هغې ختم کړی شي. نو د سجا دا خبره خوښه شوه او هغې وایي چې څنګه چې ستا خوښه یې زه خو د بنو یربو یوه ښځه یم ته چې څه وایې زه به هماغه کوم. نو سجا د مالک نه علاوه د بنو تمیم نورو سردارانو له هم د صلح دعوت ورکړی و خو د وکیل علاوه بل چا دا دعوت نو قبول کړی. نو په دې سجا مالک وکي د خپل لښکر سره په نورو سردارانو باندې حمله وکړه او د ډېر سخت جنګ نه پس چې پکې د دواړو طرفونو ډېر ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو هم د یوې قبیلې خلک وو یو بل یې ګرفتار کړو. خو څه موده پس چې مالک وکي دا محسوسه کړه چې دوی چې د یوې ښځې اتباع وکړه نو دا د دې سخته غلطي وه. نو په دې هغوی نورو سردارانو سره بیا مصالحت وکړو د یو بل قیدیان یې واپس کړه. نو دغه شان په تمیم قبیلې کې امن قایم شو. اوس چې دلته سجا دا ولیده چې د هغې خبره دلته نه جوړېږي ګرانه ده د هغې خبره جوړېدلو چې کوم مقصد د هغې دی هغه نشي پوره کېدی. نو هغه د بنو تمیم نه روانه شوه او د مدینې طرف ته لاړه او د نبا علاقې ته چې هغه ورسېده نو اوس بن خزیمه سره هغه مخ شوه
او په دغه مقابله کې سجا شکست خوړلی وو او اوس بن خزامه هغه په دغه شرط په دغه خبره هغه پخه کا چې هغه به مدینه طرف ته نزي او دغه واقع نه پسته د جزیرې د فوج سرداران یو ځای کې راغون شو او هغه سجاد ته وې چې اوس تاسو موږ له حکم راکوي مالک وکي خو خپل کام سره سلو کا نه خو هغه زموږ مرسته له تیار دي او نه په دغه خبره راضي دي چې موږ د هغه د علاقې نه تیر شو او دغه خلکو سره موږ دا معاهده وکړه او د مدینه طرف ته د زموږ د تلو لارې بندې شوې اوس موږ ته وایي چې موږ څه وکړو نو سجا ورله جواب ورکړو چې که د مدینې ته د تلو لارې بندې شوې نه په دې د فکر څه خبره نه ده تاسو یمامه ته لاړ شئ نو هغوی ورته وایي چې د یمامه خلک په شان او شوکت کې د موږ نه زیات دي او د مسلمه قوت مخکې نه هم زیات شوی دی او یو روایت دام دی چې کله د هغې د لښکر سردارانو د سجا نه د آینده اقدام باره کې تپوس وکړو نو هغې ورته ووایي چې علیکم بالیمامه و اطفیف الحمامه فإنها غزوة السرامه لا يلحقكم بعده ملامه یعنی د یمامې ته ورشي د کوترې په شان په تیزۍ په هغې باندې حملو کوي هلته به یو زبردست جنګ کیږي او اینه پس ته به وي چې تاسو خپېمانه نشي ملامت به په تاسو را نشي نو دا مسجع او مقفع عبارت اورېدو نه پس ته چې د هغې د لښکر خلکو دا ګڼل چې دا وحي ده نو هغې سره بله څه لاره نه وه سوای د دې چې د حکم ومني او سجا چې د خپل لښکر سره یمامه ته ورسېده نو مسلمان ډېر فکرمند شو هغه دا سوچ وکړه چې که هغه د سجا فوجونو سره په جنګ شو نو د هغه طاقت به کمزوري شي او اسلامي لښکر به په هغې باندې حملو وکړي او د دې چې کم خوشه کې کمې قبیلې دي هغه هم بیا د هغې اطاعت نه کوي نو دا په دغه سوچ هغه د سجا سره د مصالحت فیصله وکړه مخکې ورته تحفې ولېږلې بیا ورته وایي چې پخپله ورسره ملاوېدل غواړي او د مسلمه ورله د ملاقات اجازت هم هغې د مسلمه له ملاقات اجازت ورکو نو مسلمه د بنو حنیفه 40 کسانو سره هغې له راغلو او په خلوت کې ورسره خبرې وکړې او په دغه خبرو کې مسلمه ورته څه مسجع او مقفع عبارتونه واورول چې ترې هغه ډېره متاثره شوه او په جواب کې هغې هم ورته دغه قسم عبارتونه واورول او سجا چې په پوره په خپله قبضه کې اخیستو لپاره او خپل همنوایۍ لپاره مسلمه ورله دا د جز دغې مخې ته وړاندې کړو چې موږ به خپل دواړه نبوتونه راجمع کړو یعنی واده به وکړو سجا دا مشوره قبوله کړه او مسلمه سره د هغه کیمپ ته لاړه او تر 3 ورځو د هغې سره اوسېدو نه پس خپل لښکر ته واپس راغله او خپلو ملګرو ته ذکر وکړو چې هغه دا بیا مونته چې مسلمه په حق دی نو ځکه ورسره واده وکړو نو خلکو ته تپوس کړو چې څه مهر د مقرر کړی دی نو هغې وایي چې مهر مې نه دی مقرر کړی نو هغې مشوره ورکړه چې واپس ورشه او مهر مقرر کړه ځکه چې ستاسو په شان شخصیت لپاره د مهر نه بغیر واده تاسو سره نه ښایي نو هغه بیا مسلمه له واپس راغله او هغه د خپل مقصد نه خبر کو نو مسلمه د هغه له خاطره د ماسخوتن او د سحر منځونو کې تخفیف وکړو یعنی مهر باره کې چې د ماسخوتن او د سحر منځونه بند کړه خو د مهر باره کې دا فیصله بیا شوې وه چې مسلمه به د یمامه چې کومې ځمکې دي هغې نه چې کوم محصولات ورته میلاویږي نو د هغه نیمه برخه به سجا له ورکوي نو سجا دا مطالبه وکړه چې د را روان کال چې کوم نیم آمدني د هغې کې د هغې برخه د مخکې نه هغې له ورکړی شي نو په دې مسلمه د نیم کال آمدني چې کومه برخه وه هغې له ورکړه هغه واخیسته او جزیرې ته واپس راغله او باقي پیسې اخیستو لپاره هغې خپل یو څو کسان هملته پرېښوده بیا سجا هم په بنو تغلب کې مقیمه وه او بیا هغې وروسته توبه کړې وه د هغې باره کې دا راځي چې اسلام یې قبول کړی و او د ځینو په خیال د حضرت عمر په زمانه کې هغه اسلام قبول کړی و تر دې چې حضرت امیر معاویه د کات والا کال هغه د هغې کام سره بنو تمیم ته لېږلی و چېرته چې هغه تر وفاته پورې د اسلام په حل کې مقیمه وه
حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید له دا حکم ورکړی و چې د طلحه سدي معاملې نه چې فارغ شي نو مالک بن نویره مقابلې له به ورشي چې په بوتا کې ایثار نه او حضرت خالد چې بوتا ته راغلو نو هغې هلته هېڅ کم بیا نه مونږ ته خو هغوی دا لیدلي چې مالک چې کله خپلې معاملې کې هغه د تردد ښکارو نو هغه خپل ټول ملګري د هغې د جایداد خیال ساتلو له لېږلي وو او د هغې د یو ځای کېدو ممانعت یې کړی و په دغه خیال چې مقابله ګرانه ده مخکې د هغې ښځه نه هغه بیل شوی و یا په دغه وجه هم بهرحال حضرت خالد مختلف فوجي دستې خوا دې خوا روانې کړې وې هغې له دا هدایت ورکړی و چې چېرته ورسي هلته د اسلام دعوت به ورکړي او که هغه جواب درنه کړي نو ګرفتار به یې کړي ځان سره به یې راولي او چې څوک چې مقابله کوي نو هغه دی ووژني دغه دستو کې یوه دسته وه چې مالک بن نویره چې ورسره به د بنو سالبه بن یربو یو څو کسان وو عاصم اوید ارین او جعفر هغه گرفتار کو حضرت خالد له راوسته دغه دستې خلکو کې چې په حضرت ابوقتاده وو هغې کې اختلاف وو دلته یو روایت دی د عروه د پلار نه دغه موقع چې کم مهم وو نو ځینو خلکو شهادتونه ورکړي وو چې مونږ بانګ ویلی و اقامت هم ویلی و او مونځ هم کړی دی نو دغه خلکو هم داسې کړي وو نو نورو وی چې نه داسې هم نه دي شوي حضرت ابوقتاده دغه خبره شهادت ورکړو چې هغوی بانګ ویلی و اقامت هم ویلی و مونځ یې کړی و دغه د ګواهۍ اختلاف په وجه حضرت خالد دغه خلک قید کړي وو او د مالک بن نویره د قتل باره کې دوه قسمه روایتونه میلاویږي یو روایت دا دی چې مالک بن نویره وژلی شوی وو او چې په کومه شپه هغه شپه وي دومره سخته یخني وه چې هیڅ څیز هم د هغې مخې ته د ټینګې نه و چې کله یخني زیاتېده نو حضرت خالد حکم ورکو اعلان یې وکړو چې په اوچت اواز دې ووایي چې اطفئوا اسراکم یعنې خپل قیدیان هم ګرم کړئ یعنې د یخنۍ نه د بچ کېدو د هغې انتظام وکړئ خو د بنو کنانه په محاورې کې د دې مطلب مختلف و د مطلب یې دا جوړېدو چې دوی ووژنئ نو سپاهیانو د خپلې مقامي محاورې مطابق دا وګڼل چې د دغه قیدیانو د وژلو حکم راکړی شوی دی نو په دې هغې هغه ټول ووژل او حضرت زرار بن ازور مالک بن نویره لګي شو حضرت زرار بن ازور لګي شو مالک یې وژلو او یو بل روایت کې دا دی چې عبد بن ازور اسدي لګي شو ازور یې وژلی و خو کلبي وایي چې زرار بن ازور دا وژلی و او خالد چې کله شور واورېدو نو د خپلې خیمې نه بهر راغله خو تر هغې سپاهیانو هغه ټول قیدیان وژلي وو او اوس څه نشو کېدی نو هغې دا ووایي چې خدای پاک چې کم کار کول غواړي هغه خو بهرحال کېږي او بل روایت کې دا هم دی چې حضرت خالد مالک بن نویره ځان ته راوښتی و او هغه له تنبیه ورکړې وه د سجا مرستې او د زکات نه د انکار په وجه او دا ورته چې ته دې نه خبر نه چې زکات د مونځ ملګری دی یعنی د دوړو حکم هم یو شان دی او تا د زکات ورکولو نه انکار کړی دی نو مالک ورته چې ستا د صاحب هم دا خیال و یعنی په ځای د دې چې هغه ویلی چې د رسول کریم دا خیال و د رسول په ځای هغې صاحب یا ملګري وویلې نو حضرت خالد ترې تپوس کړو چې آیا هغه صرف زموږ صاحب و ستا صاحب نو بیا حکم ورکړو چې زراره د ده مری پرې کړه او بیا د هغه مری پرې کړی شوه دا روایت دی د هغه د مرګ د تاریخونو د روایت مطابق په دغه لړ کې ابوقتاده حضرت خالد سره خبرې کړې وې او د دوړو ترمنځ باز شوی و او ابوقتاده حضرت خالد سره اختلاف کړی و لښکر یې پرېښی و حضرت ابوبکر ته راغلی و حضرت ابوبکر له راغلی و هغې ته شکایت کړی چې خالد مالک بن نویره ووژلو حالانکې هغه مسلمان و بیا د هغه ښځه سره واده وکړو حالانکې د عربو خلکو به د جنگ دوران داسې واده ښه نه ګڼلو نو حضرت عمر هم د قتاده د موقف ښه په زوره حمایت کړی و نو حضرت ابوبکر ابوقتاده نه په دغه خبره خفه شوي وو چې هغوی ولې د لښکر د امیر یعنې د حضرت خالد د اجازت نه بغیر لښکر پرېښود او مدینې ته راغله
او هغوی له حکم ورکړو چې هغوی د واپس حضرت خالد له لاړ شي. نو حضرت ابو قتاده حضرت خالد له واپس لاړه. په تاریخ طبري کې د دې نور تفصیل داسې لیکل شوی دی چې حضرت ابوبکر په خدمت کې حضرت عمر عرض وکړ چې خالد پس په لاس باندې خالد د یو مسلمان د مرګ ذمہوار دی او که دغه خبره ثابت نشي نو دومره خو ثابت ده چې دا په قید کېدی شي، یعنی قتل خو بهر حال شوی دی. په دغه معاملې کې حضرت عمر ډېر اصرار کړی و، خو حضرت ابوبکر چونکې خپل عمال او فوجي افسران به چېرې نه قید کول نو ځکه هغوی ورته وفرمیل حضرت عمر ته چې یو مره په دغه معاملې کې خاموشي خپله کا. خالد بن ولید نه اجتهادي غلطي شوې ده، ته د هغې باره کې بیخي څه مه وایه. او حضرت ابوبکر د مالک د بیا تاوان ورکړی و او حضرت ابوبکر حضرت خالد ته خط لیکلی و او دی ورته ویلي چې راشه چې هغې راغله نو هغوی ورته د واقع پوره تفصیل بیان کو، معذرت یې ترې غوښتی و. حضرت ابوبکر د هغې معذرت قبول کړی و. یو روایت کې دی چې حضرت خالد چې مدینې ته حاضر شو د دغه مهم نه واپس مسجد نبوي کې چې داخل شو او جومات ته چې راغله نو حضرت عمر هغې ته وویل چې تا یو مسلمان وژلی دی او د هغې په ښځه دې قبضه کړې ده، قسم په خدای زه به تا سنګسار کړمه. نو حضرت خالد هغه وخت یوه خبره مونه کا، ځکه چې هغوی دا ګڼل چې حضرت ابوبکر هم چونکې همدا خیال لري او بیا حضرت ابوبکر له لاړه ټوله واقعه ورته واوروله، معذرت یې وغوښتو. حضرت ابوبکر د هغې معذرت قبول کو او د هغوی خوشنودي چې ترلاسه که د حضرت ابوبکر نو بیا هغې هلته نه راغله او حضرت عمر په جومات کې ناست و. نو خالد ورته وویل چې یه د ام شمله زویه راشه اوس ماله اوس ته څه وی. نو حضرت عمر پوه شو چې حضرت ابوبکر اوس دوی نه خوشحاله دی چې دی داسې خبره کوي لګیا دی حضرت خالد. نو حضرت عمر په خاموشۍ پاسېد او کور ته واپس لاړ او حضرت خالد سره هېڅ خبره ونه کړه. د یو بل روایت مطابق د مالک رور متمم بن نویره حضرت ابوبکر له راغلو د خپل د رور قصاص اخیستو لپاره او هغه دا خواست وکړو چې زموږ قیدیان دې رها کړي شي. نو حضرت ابوبکر د قیدیانو د رهایۍ لپاره د هغه درخواست قبول کو او حکم یې ولیکلو او د مالک دیت ادا کو او د مالک دیت ورکو او حضرت عمر حضرت خالد باره کې ابوبکر سره سخت اصرار کړو چې دې برطرف کړي شي او دا یې وی چې د ده په توره د یو بېګناه مسلمان وینه ده. خو حضرت ابوبکر وی چې عمر دا نشي کېدی چې کومه توره خدای پاک د کافرانو لپاره د نیام نه راوستې ده هغه دې په نیام کې واچولی شي. او چې کله دیت ورکړی شو کله چې حضرت ابوبکر دیت ورکړو او د شریعت مطابق انصاف قائم شو نو د نورې کاروایی بیا اجت نه و. نو ځکه بیا حضرت ابوبکر فرمایل چې دا کیسه اوس ختمه کړئ. دې باره کې حضرت شاه عبدالعزیز دهلوي د مالک بن نویره چې کومه کیسه ده د هغه د قتل باره کې چې کوم الزام دی د هغې جواب کې خپل کتاب تحفه اثنا شریعه کې دا دوی لیکي چې اصل کې چې کومه واقعه پیښه شوې وه د دې تعبیر هغه خلکو سم نه دی بیان کړی او تر څو چې صحیح حالات معلومه نه وي تر هغې د اعتراض بېوقتي ظاهره ده. د سیرت او د تاریخ په معتبر کتابونو کې د دغه واقع تفصیل دا دی چې د نبوت دعویدار د طلحه بن خویلد اسدي مهم نه چې کله حضرت خالد چې فارغ شو او د بطح خواوشا طرف ته متوجه شو د هغه طرف ته چې فوجي دستې روانې کې او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد او طریقې مطابق هغې له هدایت ورکو چې کم کام او په قبیلې او په ډلې چې تاسو حمله وکړئ هلته چې که تاسو د بانګ اواز واورېدو نو هلته بیا قتل و غارتګري نه منع شئ او که د بانګ اواز واونه رهي نو هغه بیا دارالحرب وګرځوئ او پوره فوجي کاروایي د هغې خلاف وکړئ. په اتفاق په دغه دسته کې حضرت ابو قتاده انصاري هم شامل وو چې مالک بن نویره چا چې نیولی وو حضرت خالد له راوړی وو. نو
دته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه د بوتا سرداری ملاوه شوی و او د خواوشه لکه وي نو د هغې هغې نه د صدقاتو په وسیله باندې هم د وسیلې د صدقاتو وسیلې هم درته سپارل شوی وه. کله چې حضرت ابو قتاده د بانګ اورېدو ګواهي ورکړې وه خو هم د دغه دستې یوه ډله وه چې هغې دا ویل چې موږ د بانګ اواز نه دی اورېدلی. خو د دې چې خو دې نه مخکې د خواوشه چې کوم معتبرینو د هغې په ذریعه دا خبره سمه په حتمي او په ثبوتي طور معلومه شوې وه چې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وصال په خبر باندې د مالک بن نویره د کور خلکو جشن کړی و. د هغې ښځو په لاسونو باندې نکریزه لګولې وې او ډولکي غږولې وو او ډېره د خوشحالۍ اظهار یې کړی و او د مسلمانانو په دغه مصیبت هغوی خوشحاله وو. او بیا نوره یوه خبره دا هم شوې وه چې مالک بن نویره سره د سوال جواب دوران د هغه نه د خولې نه د رسول کریم باره کې داسې الفاظ اورېدلي وو چې څنګه الفاظ به چې کافرانو مرتدینو په خپلو خبرو کې د کولو عادت لرلو. یعنی قال رجلکم او صاحبکم یعنی ستاسو تن یا ستاسو ملګري داسې وي. او دې نه علاوه دا خبره هم په هغې ښکاره شوې وه چې د رسول کریم په د وصال په خبر اورېدو مالک بن نویره چې کوم د صدقې وصولې کړې وې هغه خپل کام ته واپس کړی وې او دا ویلو چې خو شو چې د دغه تن د مرګ نه تاسو د دغه مصیبت نه خلاص شوئ. د دغه حالاتو او د خپل مخې ته د دغه گفتگو د انداز نه حضرت خالد ته دغه خبر یقین شو چې د هغه د ارتداد ورته یقین شوی و. هغوی د هغه د قتل حکم ورکړی و. او چې کله مدینې ته د دغه واقع اطلاع ورسېده او بیا چې کله حضرت ابو قتاده د هغوی نه خفه شو دارالخلافت ورسېدو او حضرت خالد یې قصوروار ګرځولی وو نو په سر کې د حضرت عمر فاروق هم دغه خیال و چې دا ناحقه وژل شوی دی او قصاص واجب دی. خو چې کله حضرت ابوبکر حضرت خالد راوغوښته او تفتیش یې ترې نه وکړو او ټوله واقعیت یې نه تپوس وکړو د حالاتو د واقعیت نه ځان خبر کړو نو هغوی بیا هغې بې قصور وګرځول او هېڅ تعرض ورسره ونه کړو په سابقه عهدې هغوی بحال وساتل. د مالک بن نویره د قتل باره کې یو بل مصنف لیکي چې د دغه معاملې باره کې چې کوم روایت دی کې ډېر زیات اختلاف دی چې آیا هغه مظلوم قتل شوی و یا هغه د قتل مستحق و. کوم څه چې د هغه د وژلو سبب جوړ شوی هغه دغه کبر غرور او تردد و. جاهلیت د هغه دننه باقي وګینې هغه به د رسول کریم نه پس ته د هغې د خلیفه اطاعت او د بیت المال د حق یعنی زکات په ادایګۍ کې به تردد نه کولو. دی لیکي چې زما د تصور مطابق دا تن د سردارۍ او د قیادت شوقین وو او ورسره د بنو تمیم چې کم سرداران وو خپل خپلوانو سره د هغه څخه افغان وو چې چا د اسلامي خلافت اطاعت قبول کړی وو او د حکومت ته خپل واجبات ادا کړي وو. یعنی کم د دې چې کم خلک د کومو خلکو چې د خلافت اطاعت قبول کړی وو او زکات ورکول نو هغې نه دا خفه وو او د خبرې او د کارونه دواړه د دغه تصور تایید کوي. دغه مرتد کېدل د سجا مرسته کول د زکات او خان خپلو خلکو کې تقسیمول د زکات ابوبکر لور کولو نه منع کول د تمرد او د عصیان په سلسله کې د خپلوانو مسلمانانو نصیحتونه نه اورېدل په دې باندې فرد جرم ثابتوي او دې نه واضح کېږي چې دا تن د اسلام په ځای کفر ته زیات جوخت و. یو طرف ته خو مسلمان بللی کېدو یا دا غوښته چې وبللی شي او بل طرف ته کفر ته جوخت و. او که د مالک بن نویره خلاف نور حجت دلیل نه وي نو صرف د زکات نه منع کول په دې باندې د فرد جرم عایدولو لپاره کافي دی. د متقدمینو مطابق دا یو ثابت شده حقیقت دی چې د زکات ورکولو نه انکار کړی و او ابن عبدالسلام په کتاب کې هم دا لیکلي چې دا متفق په دې باندې ټول متفق دي په دغه خبره چې خالد مالک سره خبرې کړې وي او کوشش یې کړو چې دا د خپل موقف نه واړي خو مالک موږ تسلیم کړی و دا وی چې موږ خو به وکړو خو زکات نه هغه اعراض کړی و. او په شرع مسلم کې امام نووي د مرتدینو په سلسله کې فرمایي چې په دې کې هغه کسان مو چې د زکات
منل او د دې د اداګۍ نو منې شوي نه خو د هغې سردارانو هغې منې کړی وو. یعنې ځینې خلکو دا غوښته چې زکات ورکړي، مونځونو سره زکات هم فرض دی، خو د هغې سردارانو هغوی منې کړي وو، د هغوی لاسونه یې نیولي وو لکه چې څنګه بنو یربو، او هغوی خپل زکات جمع کړی وو. هغوی دا غوښته چې ابوبکر ته ولېږي، خو مالک بن نویره هغوی منې کړو، د هغې زکات په خلکو کې تقسیم کړ. حضرت ابوبکر د مالک بن نویره په معامله کې پوره تحقیق کړی او په دغه نتیجه رسېدلی وو چې خالد بن ولید د مالک بن نویره د قتل چې کوم اتهام دی هغې نه بری دی، او په دغه سلسله کې هغې د خبرو د حقیقت نه د نورو مقابله کې زیات خبرو او جوړ نظر هغوی لرلو، ځکه چې هغوی خلیفه وو، ټول خبرونه هغوی ته رسېده او د هغوی ایمان هم په ټولو باندې درونو، یعنې ټولو نه زیات و. حضرت خالد سره په سلوک کې هغوی د رسول کریم په قدم روانو، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم حضرت خالد ته چې کله څه ذمهواري سپارلې وه نو بیا هغې نه هغې معزول کړي نه وو، حالانکه هغې نه ځینې خبرې داسې شوې وې چې هغوی ترې مطمئنه نه وو، خو هغوی به د هغې عذر قبول کو او خلکو ته به فرمایل، یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خالد عذر به قبلولو او خلکو ته به فرمایل چې خالد ته تکلیف مه رسوئ، هغه د خدای تورو کې یوه توره ده چې خدای پاک په کافرانو مسلط کړی وه. بیا یو بل اعتراض په دغه لړ کې دا هم راځي چې حضرت خالد ام تمیم بنت منحال سره واده کړی وو. دی باره کې دا اعتراض کیږي چې هغوی د جنگ دوران لیلا بنت منحال سره واده کړی وو او د عدت د تیرېدو انتظار هم نه و کړی. د دغه واده باره کې په تاریخ طبري کې په دغه الفاظو کې دا ذکر دی چې حضرت خالد ام تمیم منحال لور سره واده نکاح کړی وو او د چې کومه د عدت زمانه وه هغه پکې پرېښې وه، ځکه چې د عرب د جنگ دوران خلکو سره تعلقات بد ګڼل او چا به چې داسې کول نو بیا به هغې له پیغور ورکولو. علامه ابن کثیر لیکي چې کله لیلا بنت منحال حلاله شوه په حضرت خالد نو حضرت خالد هغې سره بیا واده کړی وو. او علامه ابن خلقان لیکي چې ام تمیم 3 میاشتې تېرې کړې وې او عدت یې پوره کړی و، بیا حضرت خالد هغه ته د نکاح پیغام لېږلی او هغه قبول کړی وو. حضرت شاه عبدالعزیز دغه اعتراض جواب ورکوي او لیکي چې دا کیسه اصل کې جوړه کړې شوې ده، ځکه چې په یو مستند او معتبر کتاب کې د دې روایت نه ملاویږي. ځینې غیر معتبر کتابونو کې روایت دا ملاویږي، نو جواب هم ورسره په دغه روایت کې موجود دی چې مالک بن نویره دغه ښځې له ډېرې مودې نه طلاق ورکړی وو. دا ویل کېږي چې دا د مالک بن نویره ښځه وه او حضرت خالد بن ولید مالک بن نویره ووژل او بیا یې د هغې ښځې سره واده وکړه او اصل کې وژل هم د دې لپاره وو چې هغې سره واده کول غوښته، دا ویل کېږي. خو بهرحال وایي چې مالک بن نویره دغه ښځې له یوې مودې راڅخه طلاق ورکړی وو او د جاهلیت په وجه هغه همداسې په کور کې ساتلې وه او د جاهلیت همدغه رسم ختمولو لپاره په قرآن کې دا آیت نازل شوی وو چې وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، چې کله تاسو ښځو له طلاق ورکړئ او د هغې عدت پوره شي نو هغې بیا مه ایساروئ. نو د دغې ښځې عدت خو ډېر مخکې پوره شوی وو او نکاح د هغې حلال وو، ځکه چې هغه ورله طلاق ورکړی وو، په کور کې صرف ساتلې وه. د حضرت خالد د واده باره کې یو بل مصنف لیکي چې د ام تمیم نامه لیلا بنت سنان منحال وه، دا د مالک بن نویره ښځه وه. د حضرت خالد د دې سره واده باره کې ډېر زیات جګړې شوي دي، ډېر بحثونه شوي دي او خلاصه د دې دا ده چې یو څو کسانو په حضرت خالد باندې دا الزام لګولی دی چې هغې د ام تمیم په ښایست باندې مین وو او عشق یې ورسره کولو، ځکه صبر ونه کړی شو څنګه چې هغه قید ته راغله نو ورسره دې واده وکړه. خو مطلب د دې مطلب دی چې نعوذ بالله دا واده نه دی بلکې زنا وو. خو دا خبره د ځان نه جوړه کړې شوې ده او بیخي د دروغو د هېڅ اعتبار د دې نشته، ځکه چې
د دې اشاره په قدیم مراجع او مصادر کې یو چرته نه ملاويږي داسې ثبوت نشته چې کوم روایتونه دي د هغې نه علامه ماوردي فرمایي چې خالد بن نویره د لپاره وجل شوی چې هغه زکات نه منع کړی وو او دغه په وجه دغه وجل حلال شوی وو او دغه په وجه ام تمیم سره دغه نکاح فاسد شوی وو او د مرتدانو د خزو باره کې شرعي حکم همدای چې کله هغه دارالحرب کې مدي ته ملاوي شي نو هغه د بندیوان کړی شي وجل کېږي دنه او لکه څنګه چې امام سرخسی دې طرف ته اشاره کړې ده چې ام تمیم کې دي جوړه شوی او راغلی و نو خالد هغه د ځان لپاره منتخب کړ او چې کله هغه حلال شو نو هغه سره زواجي تعلقات قائم کړ او شیخ احمد شاکر په دغه مسله تعلیق لیکي نور وضاحت کوي چې خالد ام تمیم دغه زوی د ملک یمین په تور اخستي ځکه چې هغه د جنگ قیدیان وو او دغه شان د چې کومې ښځې وي هغې لپاره هیڅ عدت نه وي او که د هغې حمل وي داسې ښځې نو تر ماشوم کېدو پورې د هغه د مالک د هغې ته جوختېدل حرام دي او که حمل یې نشته نو صرف یو ځل حیض راتلو نه پسته به راتلو پورې به هغه ترې لرې وي او دا مشروع او جایز او په دې باندې د پیغور او د پیغور هیڅ گنجائش نشته خو د خالد چې کوم مخالفان او دشمنان هغه دا موقع غنیمت ګڼلې وزن لپاره هغوی په دغه باطل زوم کې مبتلا شي چې مالک بن نویره مسلمان وو او خالد د هغې ښځې لپاره هغه وجلی وو او حضرت خالد داسې الزام لګولی و چې هغې د دغه واده په ذریعه د عربو د عاداتو د اطوارو مخالفت کړی دی او ځینې دا هم وایي چې خالد مالک بن نویره وجلی و د هغه ښځې سره د جنگ په میدان کې واده کړی و چې د جاهلیت په اسلام کې د عربو د عادت خلاف او دغه شان د مسلمانانو د عادت او د اسلامي شریعت د حکمونو خلاف خبره ده او د ځینو دا خبره هم د حقیقت نه بیخي لرې ده د عربو کې د اسلام نه مخکې ډېر ځل داسې شوي دي په جنگونو کې او د دشمن باندې فتح بیا مونتونه پسته ښځو سره ودونه شوي دي او په دې باندې به دی فخر کولو ډاکټر علي محمد صلابي لیکي چې دې باره کې بیانوي چې دا ټوله واقع که په شرعي نقطه نظر وکتل شي نو خالد یو جایز کار کړی و او د لپاره شرعاً جایزه طریقه خپله کړې وه او دا فعل خو د هغه ذات نه ثابت دی چې د خالد نه افضل و یعنې که په خالد دا اعتراض کوي نو چې هغې د جنگ دوران یا دې نه فوراً پسته واده کړی دی نو رسول کریم هم د مرسی غزان فوراً پس جواریه بنت حارث سره واده کړی او دا د خپل کام لپاره ډېر بابرکت ثابت شو ځکه چې دغه واده په وجه د هغې د خاندان 100 کسان آزاد کړي شوي وو ځکه چې هغې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سخرګنۍ کې بیا شامل شوي وو او دغه واده په بابرکت اثراتو کې یو دا هم و چې د جویری چې کوم والد و حارث بن زرار هغې مسلمان شوي وو همدغه شان رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا نه فوراً پس د صفیه بنت حوی بن اخطب سره واده کړی وو نو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوسو نمونه په دغه لړ کې موجود نه نو د عتاب او د ملامت سوجه نه جوړیږي په حضرت خالد یعنی د خبره سوجه نشته چې په حضرت خالد الزام لګول شي حضور فرمایي چې دا تفصیل ما ځکه بیان کو چې ځنې کمل ما نن هم دا سوال پورته کوي او په اصل کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراض کوي چې حضرت عمر صحیح و دې باره کې او حضرت ابوبکر نعوذ بالله د انصاف نه کار نه واخسته او په غلط رنګ کې د هغې د حضرت خالد بن ولید حمایت کړو حالانکه دا ټول تفصیلات چې هغوی وکته ټوله جایزه چې واخسته نو بیا حضرت ابوبکر فیصله کړې وه او دغه ټول الزام نه حضرت خالد بری کړی وو د حضرت خالد د یمامه طرف ته د روانګۍ باره کې راځي چې حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید دا حکم ورکړی وو چې هغوی چې د اسد غطفان او د قبیلون او مالک بن نویره نه چې فارغ شي نو یمامه ته د لاړ شي او ډېر تاکید یې دې ورته کړی و شریک بن عبد فزاري بیانوي چې زه خلکو کې شامل هم چې د بزاخه معرکې کې شامل وو حضرت ابوبکر په خدمت کې حاضر شم هغوی زه د خالد طرف ته روان کړم او مال د هغې په نامه یو خط راکړو چې پکې دا لیکلي و چې اما بعد د ستا د پیغام رسان په ذریعه ستا خط ملاو شو
او په دې کې د بزخه مرکه کې د خدای فتح او د نصرت ذکر کړی دی او د اسد او د غطفان سره چې کوم معاملې تا کړی دغه په کې لیکل شوی او تا لیکلي دي چې زه د یمامه طرف ته روان یم. نو زما وصیت ته دا دی چې د وحده لا شریک خدای تقوا خپل کا او تاسو سره چې څوک مسلمانان دي هغه سره د نرمۍ سلوک کوه لکه د پلار په شان سلوک ور سره کوه. یا خالده خبردار شه د بني مغیره د نخوت او د غرور نه بزان ساتي. ما ستا باره کې د هغې خبره نه ده منلې، ما ستا باره کې د هغو خلکو خبره نه ده منلې د چا خبره چې زه همیشه منم. نو ته چې کله د بنو حنیفه مقابلې ته ورشې نو خبردار به اوسې، یاد لره چې د هغې په شان دی هیچا سره ملا ستا مقابله نه ده شوې، هغې ټول ستا خلاف دي او د هغې ملک ډېر لوی دی. نو چې کله هلته ورسې نو د فوج کمان به پخپله سنبال کې خی طرف ته به یو تن کې او ګس طرف ته به یو تن کې او په شاسوارانو به یو مقرر کې او په اکابرینو صحابه او مهاجرینو انصارو کې چې کم تاثر دي هغې نه به برابر مشوره اخلي، د هغې فضل او مقام وپېژنه. سره د پوره تیاری د جنگ په میدان کې چې کله دشمن صفونو کې ودرېږي نو په هغې باندې حمله وکړه. د غشې په مقابله کې غشې، د نیزې په مقابله کې نیزه، د تورې په مقابله کې توره، د هغې قیدیان د خپلو د تورو لاندې کوي، د قتل په ذریعه کې ویره پیدا کوي، هغې په اور کې واچوي. خبردار زما حکم ودلیونه کې. وسلام علیک. دا ښه چې خالد ته ملاو شو نو هغې ولوستو دا وایي چې موږ واورو موږ به د دې مکمله فرمانبرداري کوو. او خالد مسلمانان د ځان سره تیار کړ او بنو حنیفه یې د مسلمان یا د چا سربراهي چې مسلمه کذاب کوله هغې سره قتال لپاره روان شو. انصار باندې ثابت بن قیس بن شماس امیر مقرر وو او په مرتدانو کې چې څوک هم په لاره کې دې سره ملاوي د هغې له به دې عبرتناکه سزا ورکوله. او بل خوا حضرت ابوبکر هم د روسو نه د حضرت خالد حفاظت لپاره یو ډېر لوی فوج چې ورسره بهترین اسلحه وه روان کو چې د حضرت خالد په لښکر د شا نه څوک حمله ونه کړی شي. خالد لاره کې ډېر داسې د کلو قبیلې وې چې مرتد شوې وې نو هغې ورته لاره کې ملاوې دي، دوی سره به دوی جنګ کولو، اسلام طرف ته بیا واپس راوسته. په لاره کې د سجا چې کم څه بچ پاتې فوج و هغې نه چې دی خبر شو نو هغې مو وجل او عبرتناکه سزاګانې ورله ورکړې او بیا په یمامه باندې هغې حمله وکړه. حضور فرمایي چې جنګ یمامه تفصیل به انشاءالله بیا بیانېږي آینده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.